حقائق الاشیاء ثابت حقائق الاشیاء مبتدا و ثابتتن خبر او معرفت موقوف مرکب موقوف معرفت اجزاء پوری دری جزء پوری یو حقائق یو اشیاء یو ثابتتن دری و اجزاء تشریح اول جزء حقائق و د حقائق تشریح نه کوي د حقیقت تشریح کوي ځکه چې حقائق جمع ده او معرفت د جموع دا موقوف دی د معرفت د مفرداتو پورې نو د حقیقت توضیح او وضاحت او ولې حقیقت الشیء نو بیا به چا ویلې چې حقایق جمع د حقیقت شوه د حقیقت نه به هغه حقیقت مراد دي چې کومه په مقابله د مجاز کې دي حقایق الاشیاء ثابتتن په معنا داسې شي چې معنا حقیقي د اشیاء ثابت ده او مجازي نه ده ثابت ده د جواب کوي او ماهیت د حقیقت نه مراد هغه حقیقت نه ده چې کوم په مقابله د مجاز کې دي بلکې د حقیقت نه مراد ماهیت ده یا وکړه د حقیقت تشریح او ماهیت سره وکړه د تشریح او توضیح به مجهول د ماهیت نه پیژنم یو یې را صاحب کنا ما به شی هو دې ته ماهیت وایي ماهیت هغه دی چې په دې سره شی کی اصدق شی بل شی دې نه جوړیږي لکه حیوان ناطق د انسان لپاره حیوان ناطق چې د انسان سره جوړه کی حیوان ناطق عین انسان دی انسان عین حیوان ناطق دی بل شی دی جوړ بخلاف مثل الزائق والكاتب بخلاف د شان د زائق او کاتب نه چې دا د انسان سره ذکر کینو انسان نه پاتې کیږي بل شی دی جوړ انسان زاهد دی جوړیږي یا د انسان کاتب جوړیږي لکه په بشي تقسیم پکې راځي انسان دو قسم زائق او غیر زائق او انسان دو قسم کاتب او غیر کاتب لکه په بشي ټول انسانان د کاتب هم یو کیږي زائق بالقوه او بالفعل پکې تقسیم مما يمكن تصور الانسان بدونه دا د زاهد او کاتب سره لګي زاهد او کاتب عرضیات او عرضیات هغه دي چې ممکن وي تصور د انسان بدونه د حقیقت د انسان تصور د زاهد او کاتب نه بغیر کېدای شي اعتراض واردی چې د انسان تصور د زاهد او د کاتب نه بغیر کله کېدای شي زاهد او کاتب د عرضیات د انسان او عرضیات نه بغیر او تصور نشي کېدای د څنګه وایي چې تصور د انسان بغیر د دې نه ممکن دی او بیا وایي فإنه من العوارض کده د عوارض تاسو به جواب وکړئ چې یو تصور بالکونه ده او یو تصور بالوجه ده دې چې وایي مما يمكنو دا زاهد او کاتب هغه څیزونه دي چې ممکن ده تصور د انسان بدونی بغیر د دینه تصور بالکونه مراد تصور بالکونه هغه بغیر د عرضیاتو نه کېدای شي او ته چې کوم تصور یادې هغه تصور بالوجه ده چې د دې نه بغیر د انسان تصور نه کیږي معنا تصور په وجه نه کیږي بغیر د دې الکه په وایي چې په پوهه نشي وګورئ وشي نه دغه د عرضی تعریف وکړو عرضی هغه کوي چې د انسان تصور بغیر د دې نه ممکن
او ذاتی د دې په مقابله کې چې هغه حیوان ناطق او الاشیاء صورف بأصدارها نو د ذاتي تعریف په داسې کې چې ذاتي هغه څه ته وایي چې ممکن نه وي تصور د انسان بغیر د ده الرجل مما يمكن تصور الانسان بدونه او ذاتي بدای چې مما لا يمكن تصور الانسان بدونه انسان تصور بغیر د دې نه کېږي چې هغه حیوان او ناطق هغه تاسو به پوه شئ وقد يقال ليس زر بمات يبرخ يوم يبرخ اعتباري يو حقيقت يو هويت يو ماهيت لكن روش ديت چوغوري چې دا ما به شی هو خارج کشتا دې ته حقیقت دې ته چوغوري چې ما به شی هو کې تشخص شتا یا وته هویت او دې ته چوغوري چې ما به شی هو نه اعتبار د تشخص شوی دی او نه اعتبار د خارج شوی دی دې ته بیا ماهیت ماهیت مرتبه د تابع شرط شي او هویت او دغه چې کوم دی حقیقت دا مرتبه د بشرط شي بشرط الوجود في الخارج او بشرط التشخص لكن پوښتنه دا مرتبه د بشرط شي او مرتبه د لا بشرط شي دا پر اعتبار شي وقد يقال او تحقيق سره ویل کیږي چرنما بیشه هو اعتبار تحققی و اعتبار وجود دی فخارج کی حقیقت و حقیقت و باعتبار تشخصی حقیقت و باعتبار تشخص تشخص معنی چی جزیات ذکر جزیات باکی معتبر یا حقیقت و ما قطع نظر عن ذالک و چی قطع نظر کی دور خبرون چی تحقق و تشخص دی یا ماهیت و ماهیت اعتباری پر وفر اتحاد پکی ذاتی دے تغایر اعتباری والشیع تنا دے عبارت سرا تشریح دا مضابرہی کئی چی حقائق الاشیاء کی الاشیاء دی لیکن بھی کوئی شئی بین جز پدے جملہ کی الاشیاء و الاشیاء تشریح دا الاشیاء نکی دا الاشیاء دا مفرد کئی چی شئی دے لکہ الاشیاء و علا بیجنی چی اشیء بیجن والشیء عندنا هو الموجود شیء زمونگا دا اہل سنت والجماعت الاشاعروں پر نظمان دے موجود تو چاہتا ہوئی کسی برگوشت او معتزله او بیا په معتزله کې جاهز هغه چې شی موجود ته نه وایي شی معلوم ته وایي دې ورپورته فایدانا یې څه کوي زموږ په دې شی چاته وایي موجود او د معتزله په خصوص د جاهز په دې شی معلوم ته وایي او معلوم موجود کې په برابر دی موجود خدا مانا چې د عدم نه وجود ته راوځي او معلوم کې خدا ضروري نه چې د عدم نه وجود ته راوځي کله یو شی معلومي خو خلکو له معلومي هلکه په پوهېږي معلومات کې خو معلومات هم راتلی شي والثبوت والتحقق والوجود والكون الفاظ مترادفة او د شی سره ثبوت تحقق وجود کون دا څلور الفاظ مترادفه دي معنا الفاظ جدا دي معنا یو ده معنا است د معنا بدیهی تصور معنا بدیهی ده بدیهی دا معنا چې نظر او استدلال ته مکیاجت نشي الکه بدیهی په دوه قسمه یو بدیهی د تصور ده یو بدیهی د تصدیق دا کوم بدیهی دی بدیهی تصور بدیهی تصور ځکه چې بدیهی تصدیق کې خود قضیه وکړه حکم وکړه دی
او ثبوت او تحقق وجود افراد مفردات دي ځکه بدیهیت تصور هغه به کوئی شي کې به کوئی نشته هو الثبوت والتحقق دغه تاسو ته د ثبوت معنا مقصد ثابتاتون چې د جملې درې معنا درې ټکي لري هغه به کوئی نشته او د ثابتاتون یو ورکړه د ثبوت یو کړه ځکه ثابتاتون مشتقي دي په کوئی شي او معرفت مشتقاتو دا موجود دي د معرفت د مبدا او اشتقاق او مصادر او کله مشتقیه د پیچنې چې د مصدر او پیچنې ثابتاتون مصدر ثبوت دي د ثبوت تشریح هغه تاسو خدای او چې کوئی شي وي په خپل اعتراض ساتي الف اعتراض او اعتراض په دې بنا چې حقایق د حقیقت جمع او حقیقت په معنا د ماهیت سره او ماهیت کې چې تحقق اعتبار په خارج کې وکړي نو تحقق وجود د وجات وي وجود صحیح شو او الاشیاء هم شی مفرد جمع د شی ده او ثابتاتون د ثبوت او مشتقي دي ثبوت او شی وجود ده هغه به وشي حقایق د حقیقت جمع ده حقیقت په معنا د ماهیت سره ده ماهیت موجود ده اشیاء د شی جمع ده شی هم شی وجود ده ځکه شی موجود وجود او کون الفاظ مترادف او ثابتاتون د ثبوت په معنا ثبوت او وجود حتی چې خبره داسې شو د جملې ډېر مطلب دا شو حقائق الاشیاء موجودتون معنا دا شو چې الموجودات موجودتون هغه حقائق الاشیاء موجودتون لړ مطلب دا شو چې الموجودات موجودتون په اعتراض کوي شوی معترض وایي چې الموجودات موجودتون خدا حق اولی دی اگر چې جائز دی خو غیر مفید دی نو دا کلمه چې کومه ده دا چې کومه جمله ویلې دا بنا ده په حمل اولی باندې څه حمل اولی باندې دا اگر چې جائز ده خو غیر مفیده ده ولې غیر مفیده ده ځکه بدیهي ده څه ده بدیهي ده او علوم خود بدیهیاتو نه بحث نه کوي د نظریاتو نه بحث کوي چې تا ته طریقه د استدلال دروي او بدیهیات کې استدلال نه نو طریقه د استدلال نه کم ځای نشو هغه به سوال کوي نشو خدمت تاسو ګورئ حمل څه ته وایي اتحاد المتغايرين في الصدق في المفهوم حمل څه ته وایي اتحاد المتغايرين في الصدق في المفهوم دا في الصدق د اتحاد سره لګي او في المفهوم دا د متغايرين سره عمل دې ته وایي چې دوه هغه څیزونه چې په مفهوم کې متغایر دي په صدق کې یو لکه زه تاسو ساده مثال یم د حمل تاسو به پوه شئ الانسان ناطق دې ته حمل وایي چې ناطق د اخبار کړی دی په انسان باندې الانسان او ناطق دو متغایرین دي په مفهوم کې ځکه د انسان مفهوم دی حیوان ناطق او د ناطق مفهوم دی ذات من له النطق انسان او ناطق متغایرین په مفهوم شو او متحدین دي په صدق را ځکه كل ما صدق عليه الانسان يصدق عليه الناطق او كل ما صدق عليه الناطق يصدق عليه الانسان مصداق په دغه یو دی اتحاد د متغایرینو په صدق کې په مفهوم کې هغه کبه کوئی شی ته تعامل وي حمل بیا په دوه قسمه دي حمل په څو قسمه دي دوه قسمه یو حمل شایع او یو حمل غیر شایع دا حمل شایع بیا په دوه قسمه یو حمل اشتقاقی دی یو حمل مواتاتی دی
حمل اشتقاقي دي دوي چې بواسطه د فی له او زو استعمال او موادات دي دوي چې بغیر د واسطه استعمال حمل اشتقاقي دا معنی الانسان فيه سوا الانسان له سوا او الانسان زو سوا سوا په انسان نه عمل کیږي یو شی په واسطه کې فی له زو بیا واسي دي حمل اشتقاقي وي حمل مواداتی دي ته چې بغیر د واسطې نه به عمل دا بیا په دوه حصہ دي یو حمل ذاتی دی یو حمل حرزي دی موضوع جزء د معقول جزء د موضوع دي د حمل ذاتی ولکه انسان ناطق او انسان حیوان او که معقول جزء د موضوع مو دي د حمل حرزي ولکه انسان کاتب په موشه لګار په کوئی یلګا دا حمل شایع غیر شایع حمل اولی دی حمل چې محمول بیانی موضوعی دا غیر کوفی دا سره غیر کوفی او یو دا چې محمول ضد د موضوعی دا غیر دا جائز نه دی دا حمل الانسان حجر دا جائز نه دی او انسان جائز دی او مفید نه دی ولې ځکه بدیهی دی او مسائل د فرد نظری خدای دې چې تاسو وګورئ اعتراض واردی کی حقائق ولا شای ثابت تم خود سے شچل موجودات موجود تم رضا عمل ولی سدا لسو فقیلا کسو اعتراض کی والحکم حکم لگاول بثبوت حقائق الاشیاء وثبوت حقائق الاشیاء یکون دا حکم وشی لغوت ببعدی بمنزلت قولنا ومنزلت دی قول دمک وشی الامور الثابته ثابته او الامور الثابته ثابته كم عقد حمل بغيره عقد وزن حقائق الاشياء ثابته كم عقد وزن حقائق الاشياء بغيره عقد حمل شرط ثابته ده تجربه بدل اعتراض واضح چې په منځله قولنا ولې نو یعنی تاسو په ویره وي چې تابعینه د الامور الثابته ثابته کوم په منځلتي ولي تاسو به جواب وکړئ چې په منځلتي څنګه ویل چې حقایق ولا شای ثابته تم کې مبتدا مرکب انشاء دي او الامور الثابته کې مبتدا مرکب توصیفي دي بعینه هغه ورته د ځکه په منځلتي ویلي ولنا سره جواب وکړئ حرکت دې شای خایب او شاته ده د هغې نوم دی خیالي تاسې به مې پوه شئ که به پوه نه شئ پخوا به تعریف وعده کړې وه تاسې به پوه شئ د ښځې خیالي نوم و څه خیالي نو طالب بس ښځې ته نه نږدې کېږده بس کپړه کې کتاب کتو خیالي کتو او خزر ته انتظار ده چې اوس به راځي او اوس به راځي او اوس به راځي دا بیا خوند د خیالي ګوري چې سبا مې سبق ګران دی ښځې ورته ویلي دي چې دې کتاب نوم څه دی هغه ورته چې خیالي نوم دی ښځې ورته ویلي یا به د خیالي نه تېرېږي او یا به د خیالۍ نه تېرېږي دواړه نشي یو ځای کېدی دا څه بد معنی په کور کې پیدا شوې تاسې پرې پوه شئ د دې شرحه ده خیالي نوم دی او تاسو یقین وکړئ چې د شرع عقاید نه ګران شرع خو اسانه یې کړه دا اسان د دین ګران هلکه په پوه شئ یا په هغې باندې یو مولا د عبدالحکیم سیالکوټي حرف حاشیه لګولې ده حاشیه د څه دپاره چې کتاب اسانه کړي تاسو په خدای یقین وکړئ چې هغه حاشیه بیا د خیالي نه ډېره ګرانه تاسې پرې پوه شئ خیالي دې یو لویه تشریح کړې ده تاسې پرې پوه شئ په دې جواب کې په دې اپډیوا ځواب نه عمل کې جواب خدا دی چې موږ د تبدیل بلو اسانه درته ویل یو وجودي اعتقادي دی او یو وجودي نفس لفظي دی څه دی یو وجودي پوره نو داسې شو حقایق الاشیاء الموجودات معنا داسې شو هغه څه چې موږ د هغې د وجود عقیده لرو
موجودة في نفس اللفظ. أنما نعتقد وجوده موجود في نفس اللفظ. فقد وزن كتك موجود لحقين وجود اعتقادي مراد. وقد حمل كتك موجود لحقين وجود نفس اللفظ مراد. نو عقد وزن غير شك عقد حملنا محمد ولي نشر. بس كسانا حملنا. आप बड़ा डेरा तशरीह करेगा वजूद इत्तिकादी कल राजी वजूद नफ्सी लफ्ज़ी कल राजी हक़ाइक़ वल अशया साबित करता मुजीब को दिया कि जो मौजूद चुकम दे वो वस्फ़ इनवानी ने का इंसान वस्फ़ इनवानी दे तदे अपना की वजूद इत्तिकादी ज़रूर है वजूद नफ्सी लफ्ज़ी को की ज़रूरत है बड़ा डेरा खबरी को रिश्ता सो जब अपने होता है तो आसान खबर में जनों का जवाब का से कोई सोई الموجودات का मौजूदात मुरादी मौजूदात इत्तिकादी और महफूज की जो मौजूदात दे रगीर का मौजूद मुराद है मौजूद ही नफ्स लफ्ज़ी बस खबर हुआ है बोलना मगर जवाब को बल मुराद भी मुराद बदे सरदार है जन्नमा ना तहिदु हवा चुका हकीकत को उदाहरण बारे की हक़ाइक़ अशया इज्तिहाद अशया हकीकत नदी ونسمي بالأسماء وجهه بأسماء سرج إنسان وفرست والسماوات أمور موجودة دون موجودة في نفس الأمر ونفس الأمر كهم على كم يقولي كما يقال للكبير واجب الوجود موجود يلك واجب الوجود وإن جاءت وجه موجود كنا أبدا واجب الوجود موجود لا مقبول بأنه موجود كنا معنى ذا واجب الوجود هذا ذات چیز مکه وجود عقیدہ موجود دے پنم سلام کے ہو وهذا كلام مفيد اور دا کلام مفید ہے اور وما يحتاج الى البيان دے تک تحقیق بیان کا ليس مثل قولك داستان دی قول پشان دے سوال کو کہ ثابت و ثابت رستا دی قول بتا گالی تو دی وجہ دے ہم گاڑی ہو جائے ولا مثل قولنا زوق دی قول پشان ہم نہ دے किसी पर पहुंचे और न दे पहचाने दे चाहना बोलना जब वो शीरी यानी तावील हक़ाइक़ वल अशया साबित तुम बेल शान दे और आना बोलना जब वो शीरी तावील बेल शान और आना बोलना जब वो शीरी दा मुफीद अरे कभी पहुंचे बंदे हक़ाइक़ वल अशया न मुराद मौजूदात इत्तिकादी वापिस और साबिततुन ने मुराद वजूद नफ्स लफ्ज़ी वापिस दता बसनशी ana abun najam za abun najam wa shiri zama shir wa haqqa shir da jikan mafi sanda ta abun najam yau shayar zuwana ke bade aashikana shir na stingi da shekha da wata jiwas da shir mazanash ودي أنا أبو النجم سمق أبو النجم مكي جسنجو وهو سمق وشيري يا زمان شير مكة شير ده جمع وأنا مبتدا أبو النجم خبر ده موضوع مخصوص يوشي شو أنا أبو النجم ده أبو النجم أنا ده هيك بقول أو شيري مبتدا موضوع ده أو شيري ده شيري محمود شير زمان شير أقول يوشك حقيقة كده سينا ذاك أنا أبو النجم أنا لفظ مراد ده وده أبو النجم مسمى زهر أبو النجم يمسك مسمى أبو النجم محمد فقران بعد وزع غير شو ده أبو حملنا ذكانا نجس مراد شو أبو النجم مسمى مراد تعبير ويدا سينا سينا كاتا ولا زكاة ولا كاتا لا تسلم وشيري هذا سبشي وشيري الآن مثل شيري فيما مضى زمان وزنه شير دسدير كبابانه شير وكروانا الشيرينا في الحال شير مراد ده وتدريم شيرينا فيما مضى ولا شير مراد ده تعبير بكيوش كنا لفاتح مقرأ وده التأويل حقيقة شان التأويل وليس زكا ما ليس معنى ذا ولا مثل على ما لا يقال كما لا يعلم بل ذاك
ये लगे वो जदीद तहकीक के वो तहकीक गुजारे कादरी खबरी तहकीक दादे अन्नसया कद यकूनो यौशे कल कल की लहू दरबाराए बात के बारात मुख्तलिफा यकूनुल इल्म अलैहि जो हुक्म पदबारी बियोशी मुफीदी पर नजर तरबा दे दे इबारत तदू तरबा दे तबाजता यरा कमा तो बोली जमा तो जो तो है al इंसान हैवान कदर इंसान नदे मुराद हैवान नातिक वी बियादा हैवान हुक्म पे बेलिश कि इंसान भी हैवान इंसान तर हैवान नातिक और कदर इंसान नदे मुराद जो जिस्म वाहिद जिस्मुन ना बिया हैवान हुक्म से बिया इंसान जिस्म जो हैवान खबर हैवान jadi insan tadi mulai hewan nanti atau kabar ke hewan la lain tak boleh diuji mantap dalam diuji kalau i'tibarat mukhtalifa dah hukum juga yang i'tibar selesai apabila i'tibar selesai lekas hewan hukum insan pada i'tibar jismiyat selesai deh apa i'tibar hewan nanti ada terus bermujai hasil ibarat terpulai kalau insan lekas insan إذا ذكر واحد استريسي من أنه جسم ما سدايو جسم ده إنسان ده ما كوري ده جسم سرلكي ما كان ونما إذا ما معنى غلط وكان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا شبه حكم كتبان إذا حيوانية ومفيد وإذا ذكر واحد استريسي ده إنسان من حيث ده إذا حيوان ناطق كان ذلك حكم الحيوانية بلغة ببينيش أو تدرج إذا بالحيوان أو جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية يا حكم الحيوانية بمفيد شبه معنى غلط هذا كجسم ما بواي هذا بيقول شيء كده إذا بيقول ده هو كتير هذا بيقول